دا په دې کې سټرګل شته نو محنتي وډوکې محنتي سټوډنټ الله تم خوږي او د مخلوق هم خوخي. دویم نمبر شی چې دی کنه یو هیو ټو بیوټیفای یور سیلف ځان بل خایسته کې وی چې خایسته کې چې سار پاسې نو دې وکا چې پاسې نو لاول خو شکر ادا کا نو هغه شکر سي الحمدلله الذي چل ورزي احیانا نو دا شکر دې ادا کو کنه چې کله شکر دې ادا کو دې ته وی ګریټیفیکیشن سٹارټ فرام ګریټیفیکیشن. اوس باتروم ته ځې نو چې باتروم ته لاړ شي او شیشې کې ځان ته وګورې نو چېرته د ځان بد مو وایا بلکې وایي چې شکر دی خدای دا خو دې ډېر ښه شکل لا کړی اللهم حسنت خلقي نو اوس دې بلې له لاړ شه فحسن خدای دنه ګریټیفیکیشن دا باره بیوټیفیکیشن خو مې شته خو اندرونی بیوټیفیکیشن را لراکه نو او اندرونی بیوٹیفیکیشن د پارا 3 پوائنٹ دی. نمبر 1 آپ لینے والے نہ بنے دینے والے بنے. سشه ستا سره پکاره چې پین یې دویم چې کو دی وړي چې ورکه ولا نو چې نه راوړي چې مړه خبر راوړي نو آپ لینے والے بن گئے نو دی به مو چې مړه خبر راوړي نو یہ بھی لینے والا بن گیا. نو پزان کې دا خوې پیدا کا چې آپ دینے والے بن جائے نو کو ستاسو خرچای کنه نو لګی ته ډېری والا کې دې شي مرګري ته ضرورت شي نو که ناخون کارت تر ځان سره وسه او د ضرورت ټول کمپیوټر د سره او لیپټاپ د سره نو خبر نه چې بل ته پته مې نو کو لیک جیب خرڅ نه پیسې سیوا شوي نو کو ستایو ملګری او هغه سره نه په کلاس کې 2 لکانو په ووم کې نو دا یو هغه بل ته وي چې راستا سره دور ډیر شي دغه د لاندې دی بنین ته سوې انډر خر هغه چې دا بنین ساسره دوره بنینونو دي نو مال ته راکا هغه ویلې لیونه شیخ تعالی ته درکم یہ دینے والا نه تا بل لک واورېدو هغه خپل پلار ته ټلیفون کو فلاره په فارن کې او هغه دوره ډیر شي بنینو راولېګل او هغه لک له سار راوړل چې سورج پس رالل وېتا پروند ته ویلو ما یہ دینے والا بن گیا. دا ولې ځکه چې پاسنه لاس ته خدای خوخي او لاس لاندې نه بدی شي نو لپاره حدیث ته ید العلیا زندہ باد خیر من ید السفلا. نو همیشه ته کوشش کوا یو هیو ټو بیوټیفای یور سیلف نو غیر پر ډومبنه دا چې لینے کے بجائے آپ دینے والے بن جائے. ادویم دارے انتقام کی بجائے آپ کیا سیکھے معاف کرنا سیکھے. دې لک ماته دې ویلو او د موټر سایکل زماره موټر سایکل سره وځانګې ا د سایکل زما سایکل سره وځانګې وای که جنگېدل نه نو ما معاف کړی دی نه چې کور ته راځي نو جنگونه شروع شي ولې موټر سایکل ته چې کم ځای ودراو خده هغه کې معافي نشته انتقام دی. آپ کو بیوٹیفیکیشن کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں. اور دریم نمبر ہے ډیر آسان آپ نفرت کی بجائے محبت کرنے والے بن جائے. او بیا یو بل خبره ټیکنیکل کوي چې ستا په دې زړه باندې د دریو ځینو ګورنمنت دی یا به یوي یا به بلی. نمبر 1 کتیا کی گورنمنت کتیا څه ته وایي وای کتا سپی د بعضې خلکو په زړه باندې د سپی حکومتي بعضې خلکو په زړه باندې د سور حکومت د سپی حکومتي د بعضې خلکو په زړه باندې د شیطان حکومتي ا د بعضې خلکو په زړه باندې د ملایکی حکومتي. نو دا خپل دنه بیوټیفیکیشن وکا کو فرض کته جنگي نه یہ کتیا کی حکومت ہے ارزه چې تا ورته کړي په کم کور کې چې مور دا خواخې د انګور سره جنگ کوي او استاد به شاګردانو سره جنگ کوي او کلاسمیټ او روممیټ د یو بل سره جنگ کوي یہاں کس کی حکومت ہے کتیا کی حکومت ہے ځکه سپی څه کوي ټول ورځ جنگ کوي. ادویم دا شیطان کی حکومت شیطان آدم علیہ السلام ته ویلو زه ته سجده نکوم ځکه چې خلقته من طین وخلقتنی زنده باد الحمدلله. نو چې وی چې زما پلار نکره دنه خدي دې ته قومیت نظریه وای د قومیت دا ډومبنه نظریه شیطان وا. نو کم خلق چې قوم پرستی الله دې وته هدایت کې دی په حقیقت کې د شیطان د ډلې خلق دی ځکه غدا خبره کړې و چې ته په کلاس کې وسړی ته وای چې زه به خوښ شم او ځکه چې زه سواته ماته بونیری نو دا د علاقې په بنیاد وای نو ځکه چې زه سوري ماته زه سپینې ماته تورې نو دا ته د رنگ په بنیاد وای او ځکه چې زما نسل پلانې دی ستاسو نسل پلانې دی نو دا د قومیت په بنیاد وای نو په دې بنیاد چې ته خبرې کوې نو دلته شیطان کی حکومت ہے. خو دا تا ماته دا خبره وکړه وای سر به مې د لات په خازه ولګي کو ته ما معاف کړې اته به بار تر وځې کنه
نو ته چې کله غرور کې یہ شیطان کی حکومت ہے اور پھر جب ملائکہ کی حکومت ہوگی نو بیا چې ملائکوں کی کم صفت ہے ناغدری صفت نہیں لینے والے کے بجائے دینے والے بن جائے محبت کرنے نفرت کرنے والے کے بجائے محبت کرنے والے بن جائے او بیا اور پسې چې و بل میں سویلو معافی جزاک الله نو دا چې ستا حکومت با انټرنل حکومت کې external change is not possible without internal change internal change براولې نو تربیتګانه چې ته دا سبق وسه چې internal change براولما نو الو به ماته دا سيزونه آسان شي اوس زما ستاره پاره چې دا په 4:30 شروع کړي 4:26 شروع کړي ها زخر یو لسته ٹھیک شو جی نو دا یو خبره مونږه ذکر چې چونکه استقامت ډیر ضروری دی استقامت ډیفینیشن مونږ وکړو چې د اخیره پورې هغه کار کې د استقامت د پیدا کولو لپاره پکاره چې څه نیگیټیوز خبرې دي چې هغه د وجود نه وباسي او بیا ورپسې دا چې هر هغه کار چې هغه کول غواړي د استقامت په حواله باندې نو هغه په دا ما تاسو جوړومبه کوم صورت دغه کو کمایاتونه وي دا د سورته حم میم سجده نو بیا موږ ته په سورته هود کې خو ولیو چې دا کارونه بکین تا ته استقامت ملو شي باغې کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی فاستقم کما امرتا څنګه چې تا ته ډایرکشن شوی دی سی به استقامت شوکه دې نه ګران کار بل نه چې الله وی چې زما په سټانډرډ بکې تا ته چې ایگزامینر وی چې زما په سټانډرډ به جوابونه راکې نو هغه به هیڅ کوم پاس نشي ټول فیلی ځکه ایگزامینر څه شاته خو ډیر شي ایکسپیرینس ته او ته خو په پی سی یا په میټرک کې اوس راغلی نو الله خپل پیغمبر ته چې فاستقم کما امرتا ورپسې بیا وی ومن تاب معک اکم خلق چې د استقامت د لارې نه ډیویټ شوی دي او هغه واپس تاسو سره راتلل غواړي تاسو چې ما د کراچۍ نه فلاور پورې دې ځای پورې کوم نمونه واغستل دا د دې ملګری چې د نیغې لارې نه کاږه شوي دي دي چې توبه وباسي دي ته ومن تاب معک نو ته به استقامت کې نو د هغې دپاره ړومبنی کار چې کړی دی نو هغه دا دی ولا تطغوا طغیاني به نه کوې طغیاني دې ته وایي چې د حد نه به اخوا نه اوړې لکه یو سړي تا ته بده خبره وکړه نو تا له پکار دی چې ونه کې وته خو کو کې خو یو به وته کې خو کو ته ورته درې کې لکه هغه وایي خدای دې خوار کا نو احسان دا دی چې ته ورته وایي چې خدای دې ښه کا خو کو ته خامخا بدللې جو ته ورته یو پیرو وایي خدای دې خوار کا ته ورته څه وایي ته خو پښتون یې که نه خدای دې تام خوار کړي خدای دې ستا هغه پلار هم خوار کړي او خدای دې ستا ملا ماته کړي او ستا خدای بېړغه ته به داسې وایي که نه نو دا خو طغیاني تا وکړه ځکه طغیاني دی ته وایي دا طغیاني بلو چې باران شوی او د دې دغه بنګلادیش دی د ندۍ طغیاني کړې وه دا چې دغه نه کوم د کلیل نه کومې اوبه راغلې وې نو هغو طغیاني کړې وه چې طغیاني کړې وه نه انډرګراونډ ته لاړه نو د ټولو خلکو فریجونه او د ټولو خلکو کپړې خرابې کړې نو طغیاني به نه کوي نو الله ځکه تا ته وایي استقامت دپاره دا ضروري دي ولا تطغوا نو کله چې تاسو سره ملګری او تاسو سره بهیو کې نو ته پوه شې مال طغیاني نه ده پکار لکه هغه یو خبره وکړه نو خدای زه معاف کړم خو که زه ته هم یو پیر بوتم چې خدای غوړي تا خوار کی خو که زه نه پسې اخوا زما نو دا طغیاني ده دې ته ظلم وایي نو ما ته ظلم نه دی پکار نمبر 1 وشو نمبر 2 چې موږ ته هغې کې ښوولي دي نو هغه ودا وایي چې ولا ترکنو الی الذین ظلموا د ظالمانو باندې ملګري کېږئ که ته استقامت غواړې نو نن سبا ټول نه غټ ظالم څوک دی په عربو کې دا راته تاسو وایئ څوک چې په حماس ظلم کوي نتنیاهو شو اسرائیل د هغه په سپورټ کې څوک ولاړ دی ټرمپ ولاړ دی او ته ټرمپ له د امن ایوارډ ریکمنډیشن ورکړې دا ته ظالم ته کوک شوې که نه نو که ته ظالم ته کوک شوې نو خدای وایي تا استقامت نه نصیب کېږي نو چې څوک زیاتې کوي که هغه ستا پلار یا که مور یې که هغه نایي کې که استاذي دا په یونیورسټو کې داسې سیسټم دی دا چې کوم ایگزامینیشن نمبر یې ورکوي څه ورته ها سیمیسټر نو په سیمیسټر کې د هغه سره نمبر یي نو که جینۍ راشي هغه خوشحالې چې ډېر ښه نمبر یې وله ورکړي او که نه شي چې نه ورکوي وله دې ته نه ظلم کوي که نه نو چې ته وایې نه سر ټیک کوي نو خو دا ته ظالم ته دغه شوې که نه
نو سیمیسټر سیستم چې راوستی دی هم دې لپاره راوستی دی چې ظالم لا د ظلم موقف نورم فراهم کړي چې ایگزام ته ورکې پیپر دې څوک ګورې پیژنې دي نه نو هغه به کې خو چې کله هغه ستا پیژنې او ستا نه خپوي یا به سره دا چل کوي نو دې وجې نه د ظالم حمایت به نه کوي یو طغیان شو چې په خپله به حد نه کراس کوي او یو دا دی چې د ظالم په خپله به هم ظلم نه کوي خو د بل ظالم به هم حمایت نه کوي الو به تا ته دغه میلاویږي څه به میلاویږي استقامت اوس دوه کارونه نور وایي واقیموا الصلاة واقیموا الصلاة واقیم الصلاة طرفی النهار وزلفا من الليل د ماښام لمونځ به هم کوې د امامتۍ سره مازدیګر او د سهار به هم کوې که ته وایې چې سهار نشم پاڅېدی او زه د شپې مې ناوخته پورې سټډي کړي نو الله خو طرفی النهار نو نهار څه ته وایي نهار ورځې ته وایي مثلا دا ډے دی نو ډے سټارټډ فرام 5 AM نو چې 5 AM ته ودی نو خو تا خو طرفی النهار طرف خو سایډ ته وایي لکه دا طرف ته او دا طرف ته دا خو نه دی نو طرفی النهار د سهار لمونځ هم د امامتۍ سره کوې نو کور به دې مور ته وینا وکړې مور خو دې دا چل زده کړی چې تا ته وایي شا به وړو وده شئ سهار به چېرته ځئ سکول ته ځئ نو که دا مور ته پوه کړې چې ما مور ته داسې وایه چې شا به وړو وده شئ سهار به مانځله ځئ نو سکول ګاډی چې ولاړ یو ته به راغلی که نه خو د هغې یو سټیټمنټ چې بدل کړي طرفی النهار ورپسې څه وایي وزلفا من الليل ماښام لمونځ به هم کوې ماسخوتن لمونځ به هم کوې نو چې لمونځ کې طریق ولرې دې وجې نه وایي په مانځه به کمپرومایز نه کوې په دروغو به کمپرومایز نه کوې چې څوک دروغ وایي ته وایي چې دی به وایه او په مانځه به کمپرومایز نه کوې دا قرآن تا ته وایي او ورپسې بیا تا ته څه وایي ان الحسنات یذهبن السیئات که ته غلطۍ ازاله کوې کمپنسیشن نو په غلطۍ نه کېږي لکه ما ورته کنزل وکړل جو خفه شو جو ما ورته چې به خیر دی ماف پې که جو نه ماف کولم جو ما ورته بل وکړنزل وکړل جو دوه پیرې مې ورته وکړل نو چې دوه پیرې ورته وکړو نو په دې خو ګناه نه معاف کېږي چې کله ته کنزل وکړې د هغه به تعریف وکړې د هغه نه به معافي وغواړې د خدای نه به دعا وغواړې او هغه له به څه ګفټ اوسې نو ان الحسنات یذهبن السیئات نیکۍ به بدۍ ختموي بدي په بدي نه ختمېږي یو ځای ډرټي دی او تا هغه په متیازو وینځي نو په متیازو خو نه وینځل شي هغې له خو پاکې اوبه پکاري نو یو بل دغه دی چې ته به د بدۍ نه پس نیکي کې او بیا آخري خبره دا ده وصبر صبر به کوې هر وخت به جنګونه هم نه کوې او د صبر نه به کار اخلې نو زمونږ د خبرې خلاصه څه شوه خبره دا شوه چې دغه چې دی استقامت ډېر ضروري دی خدا یو ګران کار دی چا چې کړی دی هغو ګټه کړې ده د استقامت په فیور کې چې کومې خبرې دي هغه په وخت لمونځ کول دي هغه د ظلم نه ځان ساتل دي د ظالم ملګرتیا نه کول دي او خپل اندرون چې دی هغه د ګن نه پاکول دي اګه تا ته استقامت میلاو شو او تا استقامت وکړو نو خدای پاک به تعالی څه کي الله تعالی به سره ملایکې ملګري کي او ټول کارونه اپنډس ګولۍ نه بدیم بچ کی د اکسیډنټ نه بدیم بچ کی او په امتحان کې به خدای هغه سوال نه راولي چې تعالی درځي او اکثر په وایو کې سړی هغه تپوس وکي چې هغه د سړي له ښه ورځي نو هغه ویره ډېر قابل لګدی نو دی وایي یاره سر پوهېږي نن ما له خو دقه راتله او خو نه راځي خو شکر دی چې دا تپوس رانه وکړو یا به ایگزامینر داسې راشي چې هغه به ستا د ورور خپل دغه سبق ویلی ستا ورور به تا ته د هغه ټرینډ ښوولی او ستا نه به هغه جوابونه والي ابوجهل هلک خو ډېر زیات قابل دی ځکه چې ستا سره وملایکې نو که اکسیډنټ کې نوم به دې بچ کوي او که قبر ته تللی نوم به دې بچ کوي او په آخرت کې به دې هم بچ کوي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين